چې مسلمان په مسلمان ورور باندې چې د 15 حقونه دي په هغه کې اولنې حق چې د هغه د سلام جواب ورکول دي چې کله یو مؤمن مسلمان چې دی په خپل ورور مسلمان باندې سلام وغورځي نو په دې مسلمان باندې دا حق دی چې دل چې دی هغه جواب ورکړي ځکه دا ضرور دی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې د مسلمان په مسلمان حق دی بعض مسلمانان دي چې انسان په سلام وکي نو دې چې دی نه جواب ورکړي او نه ګوري نو دا چې دا خبره صحیح نه ده ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې اولنې حق د مسلمان په مسلمان باندې هغه د سلام جواب ورکول دي دویمه حق نبی علیه الصلاۃ والسلام پدې کې فرمایي حق المسلم علی المسلم 5 15 حقونه دي رد السلام په هغه کې اول سلام دی وعیادة المریض د خپل ورور مسلمان بیمار پرسی کول ګوره د مکمونګه تاسو چې دی دا ورسته شاته سوار لسو کاله تاریخ را چوت کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام 63 سال زندگی هغه مونږ را چوت کوم سلويخ کاله بغیر د نبوت نه 23 سال چې دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د نبوت نه مونږ را چوت کو امونګه تاسو په هغه کې نظر واچو نو مونږ تاسو ته بزه میلاو شي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل صحابه کرامو د خپل ملګرو بیمار پرسۍ لتلې کور ته تللی ډیر شی به مونږ تاسو ته داسې واقعات چې دی هغه میلاو شي نو د مسلمان په مسلمان حق دی چې دی لاړ شي او د بیمار وي د هغه بیمار پرسۍ وکړي دریم حق د مسلمان په مسلمان دا دی چې کله دله څوک دعوت ورکي هغه دعوت بیا په څو قسمه دی یو دعوت تبلیغ دی یعنی دعوت ورکي په غش کې وته یو د دعوت ورکي چې ته جمعه ته راشه نو په د باندې دا لازم د چې د خپل ورور د دعوت چې دی هغه قبول کړي دغه رنګي د روټۍ دعوت د ډېر شي دعوتونه دي نو مسلمان باندې دا لازم ده چې د خپل ورور مسلمان دعوت چې دی هغه پوره کړي بل حق د مسلمان په مسلمان باندې دا دی چې د کله یو مسلمان وفات او د جنازه تیار شي نو دی مسلمان باندې دا حق دی چې د خپل ورور مسلمان جنازې لته چې د هغې لاړ شي او د خپل ورور مسلمان هغه جنازه چې دی هغه وکړي او بل حق چې دی د مسلمان په مسلمان باندې هغه دا دی چې کله یو مسلمان پرنجی وکړي او دی وایي چې الحمدلله او دی بل کم مرګرو چې د الحمدلله او پرنجی اورېدلی وي نو دی له پکار دا دی چې دغه مسلمان دی ورور ته چې دی هغه جواب ورکړي کومګه تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندگی وګورو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت صورت وګورو نو موږ ته تاسو ته زه په زه چې دا 15 حقوق چې دا به موږ تاسو ته میلاو شي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا په څومره طریقې سره چې هغه کړی بلکې په یو موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو منافق چې دغه جنازې ته حاضر شو او په هغه کې څه حکمتونه دغه رنګي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د سلام جواب د هغه جواب به ورکوم یو معشوم نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ د مسجد نه راووت په لار کې یو معشوم غلام ولاړل او نبی علیه الصلاۃ والسلام د لاس مبارک نه ونیو او ورته وی چې اے د الله رسول نن بس تاسو د مسره روټي نبی علیه الصلاۃ والسلام متدسی ونه چې زته معشوم یا کمزورې یا هغه خبره یا دغه دا خبري وته ونه کړي بلکې معشوم د لاس نه نیول او هغه سره کور ته لاړو د هغه دعوت چې هغه قبول کو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام بهترین اخلاق د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندگی زمونږ ستاسو د پاره چې دا یو لوی نمونه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق د نبی علیه الصلاۃ والسلام گفتار خبري کول په خبرو کې چیرته چا سره تیزی نه کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام چرته په لار باندې چې د چانه مخ کې نه دیتله مشر بروانو د هغه نه چرته مخ کې نه دیتله نبی علیه الصلاۃ والسلام بچ په لار روانو نو دسی بروانو لکه سره چې د غر نه راکوزيږي مضبوط قدمونه به نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د هغه خودل او سترګي چې د سترګي د نبی علیه الصلاۃ والسلام به همیشه کتوي او ذکر اذکار به کول نو زمونږ تاسو د پاره چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام صورت د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق گفتار کردار دا چې دی نو دا زمونږ تاسو د پاره نمونه